ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملف خان شیرپو یم. کیمرامین ناصر یاسر خان دی. د شمالي اشنغر په سیمو مارغانو کې موجود یم. د اجاز خان دیره ده. دلته کې د ډي پی او 400 د دغه کارکردګو په حق کې او هغه ته د خراج تقسیم پیش کول لپاره یوه غونډه د امن جرګې د سوري لاندې وشوله. ورسره دا خلک د دغه ناسوري خلکو په ضد باندې یو جهاد جاري کړی دی. په دې کې به یقینا ګیلې به هم راځي، شکوې به هم راځي، د دغې خلکو لاسونه موږده دي، مسلې به هم راځي. نو اجاز خان سره به خبرې اترې کوو. اجاز خان یو خو خپله پېژنګلو زموږ د کتونکو سره. ها زما اجاز مرتضی خان نوم دی او د کودینه کې اوسېدونکی او د امن جرګې سینیر نایب صدر د ضلع 400 صحیح. اجاز خان نن چې تاسو کومه غونډه وکړه مقصد هم څه و؟ مقصد خو زمونږ مین ایجنډا زمونږ دا وه چې کم ډي پي او صاحب دلته په دې علاقه کې کم اقدامونه وکړه د 400 کې چې کوم د جرایم پیشه خلاف او د سودخورو د لینډ مافیا او د ټولو نه غټه مافیا چې کوم انټرنیشنل او لوکل ډومېسټک چې کوم د منشیات فروشو د دې خلاف چې کوم کاروایي شروع کړې ده او کوم اقدام یې وکړل که نه نو موږ د دې دپاره چې کوم دی د ملاتړ او د دې خراج تحسین پیش کولو دپاره دا غونډه وکړه. څومره وخت نه لګیا یې چې د دغه اسفروش او د قبضه مافیا سودخورو په ضد باندې تاسو کار ما خو دا کومه قافله ده د باچا صاحب نو دې کې خو ما په فروری کې 2021 کې شمولیت کړی او الحمدلله بلا ناغه دې سره چې کوم دی موږ په هر یو پروګرام کې د هر یو دغه هر یو منډې ته چې کوم دی ولاړې د باچا صاحب سره په هر محاذ باندې او د هر مسلې چې کوم دی موږ فیس کړې د دې سره باچا صاحب سره موږ ولاړې په دې کې. د دغه قسم خلکو ډېر ټوټان وي او هغوی به دغه خبرې کوي چې لاسونه یې ډېر غټ دي، بیا پکې لالچونه هم ورکوي. داسې جی موږ ته په دې کې ډېرې پیرې دا قصیده خبرې شوي او هر څوک نن سهار چې کوم دی موږ ته ډېر خپل مشرانو موږ چې کله دا غونډه کوله او ما کوم کمپین کوو دې دپاره موږ ته دا خبرې کولې چې یاره دلته د علاقه کې داسې خلک دي د دوی ډېر لاس رسي دا چې کوم دی داسې دي جرایم پیشه دي. همیشه لکه سم د سړي بچی به زه صفا خبرو الفاظو کې هم نو دا کار خو نه کوي لازمي چې کوم دی تاسو ته مسلې به پیش کې راځي او دا نو ګوره موږ الف خان به که د دې حالات دا څوک خو به فیس کوي نو دا معاشره به صفا کېږي څوک خو به د دې دغه کوي که نه مقابله کوي نو هله به بیا دا معاشره صفا کېږي که داسې هر سړی د دې نه هېرېږي او وروسته کېږي هر سړی د دې نه هېرېږي او وروسته کېږي زموږ په دې علاقه کې ډېر غریب خلک دی چې هغوی چې کوم دی یو بچی دی دوه بچي دی او هغه مزدورکاره دي دیاړېماره دي صحیح شو هغوی به د دې مخنیوی نشي کولی او زم نه راپاسم هغه د دې خلکو چې کوم دی مخې له نشي ورتلی او زم ترې هېرېږم نو بیا دا خو کنفرم خبره ده د دې نه بعد چې کوم زما بچی راځي هغه به په دې ناسور کې ککړي چې زه د دې قام د بچي غم ونه کړم نو زما بچی به چې کوم دی دا کنفرم خبره ده چې هغه په دې ناسور کې بیا ککړېږي او یو آیس فروش یا یو آیس کلو والا چې په یو کور کې پیدا شي هغه ټول خاندان سره چې کوم دی وازاري ټول خاندان چې کوم دی هغه تباه شي د چا بچی چې الله مکه یو غلط کار وکړي آیس فروش یا د چغلا یا تاوان یا ډاکا یا بل څه وکړي هغه کس خو راشي دی کس ته به کښېني ستا زوی دا کار کړی دی دا غلط کار یې کړی دی دا چلې کړی هغه به د هغې تاوان وکړي دا سړی به چا ته کښېني چې زما دا زوی دې حد ته چا راورسو دا تپوس بغیر چا نه کوي نو د دې دپاره موږ د ډي پي او صاحب سره ودرېدو او بله ورځ موږ سره میټینګ هم وکړو عبدالرشید صاحب سره سی ټي ډي اس پي او د ډي پي او صاحب ټیم سره چې ورته وویل چې موږ امن جرګه به تا سره په هر محاذ باندې ولاړي په هر محاذ به تا سره امن جرګه ولاړئ تا سره به موږ ملاتړ هم کوو په هر ځای کې د هغې وجه دا ده چې سار لاسې نه چې بیا وایي چې یاره دلته یو نر ډي پي او راغلی او څوک ورسره ودرېدل نه الټه به څوک داسې خلک راپاسېدي چې د دوی په حجرو کې چې کوم دی اوبه چې د دوی په حجرو کې دغه کوي ځکه چې دا منشیات فروش خپل چې کوم دی ډیفنډ نشي کولی نو بیا دا قسمه خلک چې کوم د په حجرو کې ساتلي دي او دا د 100 روپو والا دوی چې کوم دی ګرځي او دوی د هغه دپاره پوسټونه هم کوي که ته یو پوسټ وکړي هغوی به پرې نیګیټیو کمنټس هم کوي د هغوی به د دې دپاره شیر هم کوي تشریح چې د هغوی کومه ده نو دا کم تالی سټې چې دي دا حجرو پروګرامونه ودونو قادوله چې کوم دي نو دا خلک کوي هغوی خپله باندې خپله تشریح نشي کولی ما ته یو منشیات فروش ویل چې یاره که تاسو داسې غونډې کوئ نو موږ هم یو کام راغونډوو او دقسې غونډه کوو ما دا خو ډېره ښه خبره ده یار دا خو ډېر ښه کار دی خلکو ته موږ ته اسانه کوي یو څو ټارګېټ وي که نه د علاقه کې ته څونه وینې چې آیس فروش دی نن سبا یار آیس فروش خو دلته مختصر یو 2-3 کور وو که نه او اوس خو داسې شوي دي چې زمونږ په دې علاقه کې داسې باچا صاحب موږ له یو ټاسک راکړو چې تاسو تنظیم سازۍ دپاره کسان برابر کړئ موږ په یو کال کې زه د دې ځای اوسېدونکی ما د دې ځای او دلته پیدا شوی ما
موږ وګرځي 230 کسان موږ برابر کړو یو او موږ ویل چې یو دا په یو کال کې دا خو موږ داسې کسان برابر کړ چې دي کې بسي نمونه موږ نه لکه ټول بس یو بل گاوند خبرې دي خو لکه صفا خبرې کوم چا سره ملاو شوی ما چا سره دا خبره کړې په هغې کې ټول مړه بس لس کسونه ختل چې هغه انس پروش سره ټچ نه او موږ ته پته نه موږ دا ډېر ښه خلک دي نو تاسو به تاسو اوس د دې څه وایم چې مطلب په دې علاقه کې څونه خلک د آیسو دا انټرنیشنل مافیا دي دغه سمګلران دا اندازه ردې نه ولګوئ اوس دا کم ریسنټلی چې کم ډي پی او صاحب دا کاروایي وکړه نو تاسو وختي د پوسو کو چې د دوی دا تحفظات چې د چادر او چاردیوالۍ تقدس یې پامال کو نو ګوره دا خو د هغه خلکو دپاره یي چې مطلب که چا نه یو غلطي وشي او ته ورشي او هغه دا وکړي نو ټول قام به راپاسي الحمدلله تا لیدلي په مختلف موقعو کې موږ په هر چا پسې راپاسېدلي په حکومت پسې په هر ځای کې چا څه چې زیاتی شوی خو دا خو نه که نه چې زه به کال سر لګیم د پردی تورسرو چې کوم دی د هغې د صادر تقدس به پامالوم او پردي چې کوم دی دغه به بچي به یتیمانان کوم او بیا به زه د خپل بچو چې کوم دی د هغې د عزت خبرې هم کوم د هغې د بچو د ښه مستقبل خبرې به هم کوم او دې یو قابل غور خبره زه تاسو ته کوم قابل غور خبره آیس زه خرڅ کړم او زه لاړ شم په دې ګاونډ کې خرڅ کړم او دا ګاونډي ولېږم په ده آیس خرڅ کړم او مختلف طریقو باندې زه آیس خرڅ کړم پوډر خرڅ کړم او هغه ناسور خرڅ کم زهر خرڅ کم په هغه پیسو باندې زه به خپل بچي په خو سکولونو کې داخلوم دا لکه دیوانې کا خواب دی داسې دي دا دې خبره تاسو سوچ کړی لکه زه به ستا بچی خرڅوم او خپل بچی به بیا په ښه سکول کې داخلوم زما بچی چېرته ښه ځای ته تللی شي دا چې کوم دی زمونږ د دې معاشرې حالات دي او دا شیز به په دې ځای نه ودرېږي دا کم بچي چې دا ودونه چې کوم په دې حرامو پیسو وکړل او دا په حرامو پیسو یې راغټ کړل او حرامو پیسو باندې لوی کړل په حرامو پیسو یې سبقونه ویل په حرامو پیسو بیا دې ځای ته راورسول نو تاسو وایئ چې په دې معاشره کې به بیا چېرته د دوی نه د سړیتوب کار کېږي دا شیزونه یاد ساتئ څونه ښځې کونډې شوې څونه په جیلونو کې داسې ډېرې دا خو ګوره یو به مطلب چې کوم کانسټنټ داسې خو څوک هم نشي ویلی که نه خو لکه څومره خلک چې کوم په دې علاقه کې افیکټډ دي که نه نو زه به درته ووایم چې خلک وایي که نه په سلو کې نه په لسو کې به چې کوم دی 8 کسان دي چې کوم دی دا افیکټ شوي دي او دا دوه چې کوم دي دا دوه غلي پاتې دي دا د څه نه پاتې دي زه په دې ایره کې یم چې یاره بس په زوی به مې څوک آیس کې او آیس ته به جوړی او خرڅی دی زه دلته یو د پی ایچ ډي والا او د چا چې کوم ښه تعلیمونه کړي دي او په 17 او 16 ګریډ کې دي که نه هغه خپل بچی ما سره دلته خبره کوله ویل زه خپلو بچو سره دونه خواري کوم دونه منډه تړله دونه کوششونه کوم خو هغه د ګاونډ کې چې کوم دی د یو د آیسو والا کار کوي دونه پیسې لاړې دونه پیسې لاړې وایي چې زه وګورم وایي هغه څه ناست زه وګورم هغه وایي زموږ رشته دار هم کېږي وایي هلته ناست وي ما سوچ کوو چې هغوی که خو نه ټي وي شته هغوی که خو نه بل څه شته هغوی هلته څه کوي وایي چې هلته صرف او صرف دا بات دی چې پیسې لاړې پیسې رالې پیسې لاړې پیسې رالې وایي زما دا محنت ما ته ضایع ښکاري ولې راته ضایع ښکاري هغه ګوري چې بابا تا دونه سبق ویلې دونه نوکري دې وکړه تا څه وکړه ماله ته ماله صرف راغټېږي هغه وایي چې بل دغه 2 ورځې پوډر خرڅ کړل او سعودي ته لاړې پوډر یې ویوړل او خرڅ یې کړه او راغلې دلته چې کوم دی ښه کلاو ګرځي او ویګو یې اغوستې ده او کاټن کې ګرځي نو دا به زه څنګه قایله کوم او 25 سال پورې عمر پورې ماشوم به څنګه څوک قایله کړي په دې باندې چې دا ښه دی او دا خراب هغه خو داسې مثال چې په کم طرف چا ور واچو به زه لیوني مثال یې بس په هغه طرف تللی نو دا د دې علاقې دپاره چې کوم دی 100% د ټولو لپاره دا ناسور دی او د ډي پي او صاحب زمونږ دا وایو چې مهرباني وکړه دا شیز په دې ځای مه ودروه دا شیز چې کوم دی که دې خلکو ته بیا داسې یو دغه میلاویږي او د ټول نه غټ نقصان دې علاقې ته چا ورکو سیاسي خلکو چې دا ټول د سیاسي خلکو د ایم پی ایز بینیفیشري دي ټول بینیفیشري دي که نه ټول پې ګواه وایي لکه داسې ده که نه ده ټول چې کوم دی دا بینیفیشري دي او چې لږ خوځېږي نو بس دا د یو کس د یو ایم او ایم پی ورپسې شاته ولاړ چې لږ خوځېږي یو ایم پی ورپسې شاته ولاړ هغه داسې د دې مخنیوی به صرف او صرف چې د باچا صاحب پسې دا قوم ودرېږي او د دې خلاف چې کوم دی ایکشن والي او دې سره چې کوم دی دغه وکړي نو هله به د دې ملاتړ جوړ شي نو هله به په دې باندې کېږي ځکه چې باچا صاحب یو داسې شخصیت دی چې د ټولو 2005 نه دا په مختلف وخت کې د فوجیانو جرنیلانو او د هر قسمه د ساکوټ غوندې خلکو چې کوم دی هغې دغه کړی دی او په یک سر باندې ځان له کړی څونه ملګري د هغه شهیدان شو په دې قافله کې خو هغه خپل کار نه دی وروسته شوی څونه ترټسو ته میلاو شو تاسو اوس د هغه ذکر وکړو چې ګریوان نه نیولی شوی دی په جیل کې د چا دپاره زما او ستا د بچي دپاره هلته څه ضرورت و چې نن راغلی په دې ګرمۍ کې د کوم ځای نه بیماري پرېښوسته او راغلی ملتان کې او دلته زموږ په ځای کې ناست دی ولې تنګي ته راغلی زموږ د بچو خیال ساتي که نه زموږ د بچو د مستقبل لپاره راغلی هغه کې الافغان به چې موږ ونه درېږو زموږ بدقسمتي ده نور څه ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو زموږ اړم ډېر زیات خوشحاله شو چې په دغه سیمه کې داسې خلک شته
چې هغه د دغه ناسوري خلکو په ضد باندې اواز پورته کوي. وی د پښتون قام د کمې بدبختۍ ورته وایم څوک چې راغټېږي نه په ټوپکو پسې ګرځي، دلته کې څوک چې راغټېږي او لسم کوي نو وایي پسې ګرځي چې زه به دونه مالدارېږم. او دغه دنده زمونږ د بچو پنده ده، دغه دنده ستاسو د بچو پنده ده. پنده څه ته وي پته درته؟ فانسي ده. آیس چې سوسکي یا تو تخته یې مړ کا یې علاج وکړه. درې دا قاتله نشه ده. ګرانو کتونکو زه بیا دا خبره کوم په تحصیل تنګي کې الحمدلله دغه اعزاز علب خان شیرپو تحصیل دی او په دې زه فخر کوم. او په دې کې زما د کور ور سوري شو، په ما ډېرې حملې وشولې، په سوشل میډیا چې زما کوم ټرایل وچلېده دا ټول دغه ایسپرو شو. ښه نن به هغوی هر څه عذاب را روان دی. پره خو پیسه کې یو سړی وایي چې عزت دی که نه، نو دونه پیسه ده ورسره او ورشه څنګه ژوند دی. څوک رشکو ته راکوشي، څوک په موټر سایکلو باندې ګرځي او چا د علاقه پرېښودله. په دې علاقه کې اوس کرفیو ده. ښه په دې علاقه کې کرفیو ده. هغوی په دغه کې ده چې ما سره خو پیسه ده، هغه سېچوله هم ورکوم، دلال یې سېچوله، دلال ډسپله هم پیسې ورکوم، بس ما به بچ کوي. نن دې راشي هغوی دې بچ کړي که نه، هغه دلالان دې بچ کړي چا چې دا دنده دلته کړې ده. یو نه ډیپیو راغلی رم ورته دوا کوي. نو ډېر خلک ما ته ویېرې هغه پلانکي ده خو تا ویډیو کړه، ته خو د ایسپروشو خلاف یې که نه. زه هم په دې سیمه کې ګرځم، د 100 روپو مزدوري هم کوم، خو صحافت سره چې کوم دی د دې نه مخکې پشکلاوتي جرګه، د هغې نه مخکې امن جرګه 2005 نه را روانه ده، خو د ښه کار هم کم دی کې مخه نه ده نیولې، ملګرتیا هم وله کړې ده او دا پشکلاوتي ما بنیاد ښودلی. امن جرګې دا مشران چې مې نن ولیدل نو ډېر زیات خوشحاله شوم. اجازه ته دا وایم زما ملاتړ مرسته ملګرتیا به د سرې وي. یو سړی و چې غالب خان خو ایسپروش ته انټرویو کړه او هغه سره یې ویډیو کړه، نو زه ستاسو ایمان ګورم ما پسې کښېنئ کور کې او بس ووایې، نو موږ ته هم پته لګي او د اجاز ته هم پته لګي. او ګوره ایمان به تېرو د کمنټس نه او د یو ځای بل ځای کې تاویلې ماویلې نه څه نه جوړېږي چې په حجره کې کښېنئ چې غالب خان خو پلانکي سره کښېناست. غالب خان تاسو له هم لږه مقدر کوم، په دې کې راپسې ویډیوګانو کې چې او اجاز سره ته کښېناستې دغه یې وکړه، د سمګلر دی، د قبضه مافیا دی، دا دی د هغه دی. او بل دا نه تایمدار چا په تندیم نه دي لیکلې. او بل ډي پي او صاحب هم یو خبره کوي چې زه هم څه قل نه یم، پوره نه یم، ما نه هم غلطۍ کېږي، کېدای شي بعضې اف آی آر یې ما نه غلطي شوي وي، راشئ چې د هغې زه درته تصحیح وکړم. او بله دا خبره چې زه اف آی آر باندې خبرې کوم ما دا پدې چې پلانکي ایسپروش د پلانکي دی سره خپل ښه ډېر انفارمیشن دي. خو د اجاز خان نننۍ غونډه ډي پي او صاحب تا ته دا وایي چې موږ د سره کلک ولاړ یو، هغې خلکو ته چې بیا به ناستې ووټ به هم نه اچولې، د مسلې به تپوس کوي. او اجاز ډېره ښکلې خبره وکړه چې بیا به تا ته چې څوک ورسره نه ولاړ، نو دا خلک ولاړ دي او زیا کم خاموشي که نه، نو په دغې زه لعنت وایم چې په داسې ټایم کې غږ ونه کړي. یاره د الله نه وکړې او ده ووایه چې الله به څه وایي، او ده ووایه چې بره د الله کیمره لګېدلې ده، انسانان بس یو کار به سي دې دنیا نه اسې هم تګ دی. نو ارماني ولې ځې راپاسې او دې سپینګیرو ته خو ته دا وایم چې سپینګیرو بس دی جون ډېر تېر شو، ډېرې غلطۍ هم کړي دي، ډېرې غلطۍ موږ ډېر ګناهګار یو، زه به په ذات خود ویم ډېر زیات ګناهګار. یو موقع موږ ته میلاویږي نو ولې نه راځې دا منجرګۍ ملګرتیا وکړو.